أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. دا انما الاعمال بالنیات حدیث دا ہر کتاب پا اول سر کے دا علماء محدثینو یو انداز دے اغی پا ہر کتاب پا شروع کے کوشش کرے دے چھ اکثر محدثینو فل کتاب دے انما الاعمال بالنیات حدیثنا آغاز کرے دے او دا پا دیو جبانے چی یو دا انسان ظاہری اعمال لی او یو دا انسان باطنی اعمال لی نو دا انسان ظاہر او باطن دا دوارا چی دا یو بل سرا موافقی نو بیا اغا عمل او اغا کار پا آسان بانی پا خشان سر ترسیدیش او چکل دا یو بن مخالفی یعنی موافق نہیں نو دا اندرونی او جنگ غند صورت اختیاری پا دیو جبانی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت نقل کی داغش نرست تابعی او اغوی چی یعنی ویروی عن عمر بن الخطاب داراوی چی مخی بیا القماو رست بیا داغی چی کم اصل راوی دی اغا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو اغا راوی نقل کی دا حضرت عمر بن خطاب نا رضی اللہ عنہ قال دا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی انما الاعمال بے شک عملنا بالنیات پنیتن دی انما الاعمال بے شک نیتنا انما الاعمال بے شک عملنا بالنیات دا پنیتن دی وانما او بے شک لمرئن یعنی لامرئن دا ہر سڑی دا پارا بملاوی گی ما حغس نوا چی آغا کم نیت کرائی پمن پس حغس سڑے کانت چی ہجرتو ہجرت دا حغا الاللہ دا اللہ دا پارا ورسولی او دا اللہ دا رسول دا پارا نو پا ہجرتو دا ہجرت پا قبولی الاللہ دا اللہ دا پارا ورسولی او دا اللہ دا رسول دا پارا ومن او کم سڑے چکانت یہ ہجرتو دا ہجرت کول الى دنیا یصیبها دا دنیا دا سلولو دا پارا او امرأتن یاد یوی زنانا سر یتزوجها چی نکاو سرو کی فہجرتو نو دا دی سڑی ہجرت بئی الاما دا اغی عمل دا پارا حاجرہ چی دا ہجرت کرائی الہ الیہ دا اغی عمل دا پارا
متفق علی دا حدیث نقل کړی دی دواړو کتابونو چې د یو نوم دی امام بخاری او د بل نوم دی صحیح مسلم. صحیح بخاری صحیح مسلم دواړو کې دا حدیث نقل کړی شوی دی. دلته د حدیث په دې معنا او په مفهوم ځان پوهه کولو لپاره یو ټکی زده کول دي چې نیت څه ته وایي. نیت بنیادی طور د یو کار د شروع کولو نه مخکې د هغې هغه منصوبې ته وایي، هغه ارادې ته وایي، هغه مقصد ته وایي چې دا کار د څه دپاره کوي. نو چې د یو کار مقصد متعین نه وي نو هغه مقصد به سړی سر ته صحیح طریقې باندې ونه رسولی شي. مثلا په تاسو کې یو ښځه ده یا یو سړی دی او هغه کمرې را روانې کړي دي، څوک چې تپوس وکړي په دې کمرو څه کوي، وایي څه خبر یم خلک یې راغونډوي، ما هم راغونډې کړو. نو دا کمرې که دی هر څونه عمر لګیا یو کمرې راغونډوي نو کمرې به راغونډېږي خو آبادي به نه جوړېږي. خو که دا د دې لپاره داسې منصوبه جوړه کړي چې دا کمرې به زه راغونډومه، د دې نه به دیوالونه کوم، په دیوالونو باندې به د پاسه بیا چې کوم دی لرګي ږدم، خاورې به اچوم او د دې لاندې به اوسېږم، کوټه به ترې جوړوم. نو دغې منصوبه بندۍ ته بنیادي طور اراده ورته وایي او نیت ورته وایي. نو د نیت مطلب شو اراده او منصوبه د عمل، او عمل چې دی اعمال جمع ده د عمل. عمل وایي عملا هغه سرګرمي کول، هغه کار کول چې د منصوبې د عملي کولو لپاره سړی څه په لاسو او په خپو او په جوارحو په اندامو باندې څه سرګرمي کوي، دغې ته بیا عمل وایي. اگر چې دا عمل بیا سړی سوچ پې کوي نو څه عمل داسي چې هغې ته هغه عمل وایي چې په خپله سرزد کېږي، او یو عمل هغه دی چې سړی په لاسو خپو باندې په خپله باندې کوي. نو یو ته فعل ورته وایي، یو ته خیال ورته وایي. نو دلته کې تاسو چې دی حدیث الفاظو ته ګورئ نو دلته الفاظ داسې دي انما الاعمال، بېشک عملونه به یي بالنیات په نیتونو باندې. نو عمل به اله قبلیږي چې نیت ورسره وي، عمل به اله یي سر ته رسي چې نیت ورسره وي. نو په دې وجه باندې چې د دې الفاظو په معنا او په مفهوم سړی ځان پوه کړي نو د با حرف جر او د نیات مجرور د دې به اوس مونږ تعلق د څه ټکي سره جوړ کړو چې دا معنا نو څوک وایي داسې چلو کا انما الاعمال معتبر یا تعتبر بالنیات. عمل به اله معتبر کیږي چې نیت ورسره وشي. انما الاعمال بالنیات دې وجه نه مونږ ترجمه کوو اعتبار د عملونو په نیتونو دی، یعنی عمل به اله عمل یي چې د هغې سره نیت ورسره د عمل وشي. او څوک وایي انما الاعمال یصاب بالنیات، د عمل بدله به میلاویږي سړي ته اله چې نیت ورسره برابري. په دې وجه باندې علما بحث کوي چې دا نیت بنیادی طور د دې فایده سره څه کار کوي. وایي نیت تمیز راولي د یو څیز د بل نه، د یو څیز نه بل تمیز راولي بیلهیه دی. نو کله د بنده او د بنده په منځ کې خلک په نیت باندې فرق راولي. لکه یو سړی چاته اواز کړي لکه او یو ورته وایي ما ته وایي دی ورته وایي نه دی بل ته ویل، نو یې نه دا د اراده د یو وه د بل نه بیل. او کله کله دا تمیز راولي د یو معبود نه د بل معبود نه. معبودان ډېر خلک عبادت کوي خو دې پکې یو معبود لري راخلي او نور معبودان لري کوي. دغې ته په عربۍ کې بیا اخلاص ورته وایي. اوس مطلب دا شو انما الاعمال بالنیات، بېشک اعمال د دارومدار د عملونو په نیتونو باندې دی، یا اعمال قبلولی کېږي اله چې په نیتونه ورسره برابري، یا دا چې اعمالو ته ثواب میلاویږي د نیت برابر، د نیت مطابق سړي ته څه میلاویږي عمل بدنه میلاویږي. نو حضرت عمر رضی الله عنه تاسو پیژنئ، حضرت عمر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ملګری دی چې چا لیکلی دی چې دا په 28م نمبر مسلمان شوی دی، او چا لیکلی دی چې دا په 40م نمبر باندې مسلمان شوی دی. عمر خپل نوم دی، د پلار نوم خطاب دی او په فاروق باندې مشهور دی. او دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کله مسلمان شو، د
د مسلمانېدو واقعا هم ناشنا وه چې دا عملا وته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل په نیت خو په لارې باندې د خپلې خور کره چې لاړو نو خور یې ولیده چې مسلمانه شوې وه نو په هغې او د هغې په خاوند باندې سره یې جګړه شروع کړه په هغې یې ګزارۍ شروع کړې نو چې ګزارۍ یې پرې شروع کړې نو خور یې ورته وویل الله یا د خطاب زویا که ته د خطاب زوی یې زه د خطاب لور یم څونه چې تا کې غیرت دی دغه شان په ما کې د پلار هغه یې نه چلېدلې په ما کې مغ غیرت دی که ته موږ په دې وهلو ټکولو باندې د ایمان او د اسلام نه منع کوې نو موږ مسلمانان یو موږ ستا په ظلم باندې د ایمان او د اسلام نه منع کېدو والا نه یو نو حضرت عمر ابن خطاب ورته وویل تاسو ویل څه نو هغې ورته په هغه وخت کې حضرت خباب ناست و نو راووتو او مصعب ناست و ورته راووتو او دغې ورته شروع کړو هغه آیتونه ورته وویل د سورت طه په بنیاد باندې یا بل آیتونه چې کوم ورته تلاوت کړه نو د حضرت عمر په زړه کې د مسلمانېدو جذبه پیدا شوه او بیا راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دربار کې ځان اسلام قبول کو مسلمان شي نو څوک وایي دا په 28 نمبر مسلمان شوی څوک وایي دا په 40 نمبر مسلمان شوی د اسلام دپاره ډېرې قربانۍ دي په دې وجه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړو نو د مسلمانانو خلیفه چې دی نو هغه حضرت ابوبکر شو 2 کاله او څه میاشتې د پاسه چې دی نو هغه په مسلمانانو خلافت وکړ بیا د هغې نه وروسته حضرت عمر ابن خطاب د مسلمانانو خلیفه شو او شام او عراق او دغه شانې ورسره څه علاقې مصر طرف ته دا فتح کړې او د دغې فتحې په بنیاد باندې بیا د هغه په وجه باندې الله تعالی مسلمانانو ته فتح ورکړې وې او د هغه په وجه باندې اسلام چې دی نو دا په مکې کې په اول وخت کې په ښکاره باندې راوچت شو نو د ده لقب چې دی نو په فاروق نوم باندې ښودلی شوی نو په دریم کال د پیغمبر علیه السلام د دنیا نه د تلو بیا حضرت عمر د مسلمانانو دویم خلیفه شو او بیا مشهور و په امیر المؤمنین باندې په څه باندې ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې اولنی امیر المؤمنین څوک و نو ټیک ده چې خلافت خو د ابوبکر نه شروع شوی خو د ابوبکر په دور کې د امیر المؤمنین اصطلاح نه وه دا د حضرت عمر په دور کې بیا د امیر المؤمنین اصطلاح استعمال شوې ده گویا حضرت عمر ابن خطاب چې دی دا اولنی امیر المؤمنین دی دې قصه کوي دا حضرت عمر ابن عبدالعزیز عمر ابن الخطاب د دې چې ما تاسو سره تعارف وکړو دا په دې غرض باندې چې تاسو د دې خبرې ته فکر پیدا شي دا یو طرف ته د پیغمبر علیه السلام سخر هم دی د پیغمبر علیه السلام سره سخر هم دی ملګری هم دی او د ملګرتیا سره سره دته رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت زیری هم ورکړه او چې ته به جنت ته جنتی نو دی یو قصه کوي دی وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې انما الاعمال بشک دار و مدار د عملونو بالنیات په نیتونو باندې دی خبر درته یاد شو تاسو دا ټکی وایي دا عبارت دغه پوره وایي عن عمر بن الخطاب ټول وایي انما الاعمال سمنا دار و مدار د عملونو بالنیات په نیتونو سره دی اوس موږ چې هر نیک عمل کوو نو دی له به زمونږ نیت هم د نیک عملي نو الله به د الله تعالی قبلوي او الله به پرې ثواب راکړي په دې وجه باندې موږ په دې منځونو کې اکثر وایو نیت مې کړی د زړه خلاص او 2 رکعات او دا کوو نو دا ویل په خوله باندې د نیت پکار دي که تش په زړه کې ارادې کولو ته نو بعض خلک وایي یاره په خولې باندې ویل پکار دي او په زړه کې هم پکار دي بعضې خلک وایي په خولې چې ویل بس دا داسې دی لکه په زړه چې ویلې بعضې خلک وایي چې په زړه کې وویله بس دا لکه چې په خولې باندې ویلې نو بس دا ټولې خبرې چې دي نو دا علماو نقل کړي دي خو مضبوطه خبره پکې دا ده چې سړی په زړه کې اراده وکړي چې دا عمل کومه او د هغې دپاره شروعات شروع کړي بس دغه نیت دی او دغه اراده د لحاظه په خولې باندې ویلو تړلې ضرورت نشته او چې کوم علما په خولې باندې ویل ګڼي چې یاره دا ویل په خولې باندې پکار دي نو هغوی ولې یو دلیل وایي هغوی وایي دا د دې لپاره چې کله د سړي توجه نه برابرېږي نو چې په خولې باندې ووایي نو توجه به برابر شي بهرحال د یو بل د خبرې جواب په ځای باندې که په ذهن کې همدغه خبره راسخه شي چې نیت چې دی نو دا په اصل کې د زړه نیت دی او په خولې باندې ویل که د توجه دپاره یي خو ښه
او کنه سړی ثواب غني نو بیا به دا په بدعاتو کې شمارل کېږي بیا به د خیر په دی باندې د بدعت یعنی د ګناه سبب به ګرځيږي نو انما الاعمال بشک دارمدار د عملونو بالنیات په نیتونو سره دا خو یو قاعده بیان کړه ورپسې وس وی چې یار د دې شکلونه بیانېږي چې یار د نیت شکلونه څنګه دي نو ګوره وی انما بشک لمرئ امرؤ دا بار ورپسې یو تنور چې لګ لټه کې وانما او بشک لمرئ د هر سړي د پاره امرؤ معنا سړی لمرئ د هر سړي د پاره ما هغه سبب ملاويږي نوا چې د نیت کړی وانما او بشک لمرئ د هر سړي د پاره به ملاويږي ما هغه س نوا چې د سړي د س نیت کړی نو د دې څه مطلب دا الفاظ د دې پورې په یاد کې انما الاعمال بالنیات وانما لمرئ ما نوا دا ټکی وای انما لامرئ ما نوا سچې نیت کړی هغه به ته ملاوي نو د دې هغه شکل یې خي څنګه مثلا فمن پس هغه سړی کان چې هجرته د هجرت کول هجرت ګورو د ټولو عملونو ګران عمل دی مونږ کول آسان دي روزنی ول آسان دي په هجرت کول ګران دي په هجرت کې خپل کور پرې خو دی کی نو پمن پس هغه سړی کان چې هجرته د هجرت کول الى الله د الله د رضا کولو لپاره ورسوله او د رسول د مدد لپاره نو په هجرته د هجرت کول با قبولی مقبوله الى الله مقبول وای چاته الله ته ورسوله او د الله رسول ته الفاظ ته ګوره په هجرته د هجرت کول بي الى الله یعنی مقبوله الى الله نو دا به مقبولی چاته الى الله الله ته ورسوله او د الله رسول ته ومن او هغه سړی کانت چې هجرته د هجرت کول الی دنیا د دنیا د پاره الی دنیا باندې څه کې یصيبها چې د دنیا دته ورسی حاصل شي وته مثلا د دې نه تاسو ورنه راغی په پاور ګټ پسې مثلا یو تاسو پلار دی هغه د دې نه روان شي او سعودي ته مزدوري لري نو چې مزدوري نه لاړ شي نو خلک سوي چې بس بابا ثوابونه راوړو زمونږ یو ډېری یو جان بهادر نوم یو ملګری نو هغه به وي زما پلار چې دوبۍ ته دغه ته لاړ شي کراچۍ دوبۍ ته راځي یو پند د پیسو راوړي او بل د قصو راوړي نو ګورئ نه دا یو پند د پیسو دی یو د قصو دی څه څوک چې هجرت وکړي د دنیا د پاره یصيبها چې د دنیا شي لګي نو دته به څه ویلو شي مزدوري کوله نو پیسې ریالونه نه راوړه کنه ستا پلار چې ته دوبۍ ته لاړ د پیسو د پاره نو څه راوړو روپۍ راوړي دینارونه او ریالونه راوړه کنه نو د هجرت د سره پاره شو د پیسو د ګټې لپاره شو نو هجرت خو وای کور پرې خو دوته نو کور پرې خو خزه پرې خو بچی پرې خو رشتہ دار پرې خو خپل خپلوان پرې خو غتلې چرته هجرت کړه دوبۍ سعودي ته تلو او چې کله تلل نو نه دې رسو د پیسو ګټلو نو چل تلل نو سیو ګټل پیسې وګټل ومن کم سړی چې کانتی هجرته د هجرت کول الی دنیا د دنیا د پاره یصيبها چې دنیا حاصل کی او امراتن یا س د وی خدي لپاره او امراتن یا د هجرت د سره لپاره الی دنیا یعنی الی امراتن د خدي لپاره څه مطلب یتزوجها چې نکاح وکړي دا غي سره لکه یو ام قیس په نوم یو خزه و مسلمانه و نو په مکی کې یو بل مسلمانو هغه وزره د سره نکاح کول غواړي نو دې خدي ورته وی چې تاسو سره نکاح کول زمانه ده کنه کیږي چې پیغمبر د مکی او د مدینه په هجرت چې چا نه کړي نو دا غي تر مالکم من ولایتهم من شی ده نو تاسو سره زب نکاح وکم خو ته مکه پرې دی مدینه ته برادي مهاجر کیږي بنو الا نو هغه سره مهاجر شو نو خلکو بیا غته سوای مهاجر ام قیس د ام قیس مهاجر نو په دې وجبانی او امراتن یا یو خذا يتزوجها چې دا غي سره د سوګي نکاح وکي نو په هجرته وس د دې سړي هجرت با چې د دنیا د پاره رخصت لپاره هجرت کړی نو دا به مقبولی پس د چا لپاره الاما هغه چاته هاجر چې د هجرت کړی الیه دا غي لپاره متفق علیه دا حدیث متفق علیه یا شو وعن عمر بن الخطاب ده حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت دی قال دی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ویلی انما الاعمال بشک دار مدار د عملونو بالنیات پنیتونو ده وانما بشک الامر ان ده هر سړي د پاره به ما هغه سملاویږي نوا چې د اراده کړي فمن پسغه سو کان چې هجرته د هجرت کول ال الله الله ورسوله او الله رسول الله
فهجرته نو هجرت بمقبول الى الله الله ورسوله وذل رسولته ومن غسوک كانت چی هجرته د هجرت الى دنیا د پار یصيبها چی حاصلېږي او امراتن یا یو خد يتزوجها چی نکاح وسوږي فهجرته د هجرت بقبول الى ما د اغسطه هاجر چې د هجرت کړي الی دا غدا چلول د پار متفقون علیه دا حدیث متفقون علیه دی وړو شاباش